اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما د شب قدر غیرتمند رونو څنګه چې تاسو ته پته ده چې په دې ملک کې نه خصوصي په دې زمونږ په دې صوبه کې چې کومه ګراني ده موږ د دې خلاف راوتي او خپل احتجاج ریکارډ کوو. د قومي وطن پارټۍ دا ټول ملګري راغلي دي او ورسره د شب قدر عوام هم راغلي دي. خو زه دا خبره کومه چې دا یو پارټي راپاسي حکومتي پارټي او په مرکز باندې خبره وراړي او مرکز راپاسي په صوبه باندې خبره وراړي. نو زه به یو خبره وکم وی ښه ډرامه ده خو د یو کردار ډېر خفه کړم که چېرته وجني نو پښتون پکې په رښتیا یې وجني. دا ډرامې دي او پښتون سره کېږي. صرف د پښتون خلاف سازش روان دی. که تاسو وګورئ پښتون د دې نه مخکې هم په دهشتګردۍ کې ذلیله شو مریم پښتونه او اوس چې کوم دی اوړو پسې پښتانه ذلیله کېږي. هر څه ډېر دي په دې صوبه کې د څه شي کمې دی. د یو څیز کمې نشته په دې ملک کې د یو څیز کمې نشته. ته پنجاب وګوره تاسو سند وګورئ پنجاب وګورئ صرف او صرف چې کوم دی پښتون قوم یې رانیولی دی او ذلیله کوي او رسوا کوي یې. زما غیرتي رونو دلته چې کوم دی حکومتي نمایندګانو ډرامې شروع کړي دي نو ستاسو په وساطت ته زه دا وایم چې مهرباني دې وکړي چې دا ډرامې نور بند کړي چې پښتنو سره صرف او صرف د پښتون خلاف دا سازش روان دی. نورې سم نشته. پنجابي ټیک ټاک دی، سندې ټیک ټاک دی، غنم پکې هلته ګران نشو، اوړه پکې ګران نشو، دهشتګردي هلته نشته، په امن کې دي. صرف یو موږ پښتون قوم چې کوم دی دی رانیولی دی وجني اوړو پسې هم ذلیله کو، مهنګایي هم ده، امن هم نشته. نو دا به څه کول غواړي؟ زما وروڼو ستاسو په وساطت سره زه دې پښتون قوم ته یو سوال کوم چې دا وخت دی مهرباني وکړئ تاسو یو شئ. که پښتون قوم یو نه شو نو څنګه چې ذلیله یې د دې نه به نور هم ذلیله کېږو، د دې نه به نور هم خوارېږو. نو زه تاسو ته دا سوال کوم په حیثیت د یو کشر، په حیثیت د یو نماینده د قومي وطن پارټۍ چې څومره پښتانه زموږ په دې صوبه کې دي او د اواز زما چاته رسي، نو مهرباني وکړئ پښتون قوم د ټول متحد شي. که متحد نه شو نو دا لوی به در باندې کېږي. یو ورځ د بلې نه به ذلیلې، یو بله ورځ به ستاسو د بلې نه ذلیلې. بسم الله الرحمن الرحیم. ورونو خبرې خو د ټولو وکړلې. د باجي صاحب د پاکستان خبره وکړله. دوی خو هغه نوی پاکستان زاداو هغه زور یې موږ ته تباه کړو، هغه زور یې موږ ته تباه کړو. دوی وروره په پرسو په زمړه دي عوام دې تباه شي. دې سره پرسو غم دی. کله دا ده چې دلته د صوبایي حکومت ته ورشئ په شهزاده کې ګودامونه ډک دي، په پېښور کې ګودامونه د غنمو ډک دي. دا غنم د دوی راوباسي او دې ملونو ته دې ورکړي. کله دا ده چې دوی خپلې پارټۍ والا د دوکاندارانو په نوم باندې موټر ځان له کړي دي او اچار ته ځي، هغه ټول ځي او خرڅېږي. زمانه په قطار ولاړ وي، خلک په قطار هم د خیبر پښتونخوا ده. نو د دې لپاره که دلته موږ وګورو زموږ په دې هم حیران یو چې کله دلته احتجاج کېدو ملګري به ولاړې خفه کېږئ مه چې هغوی د چا خلاف احتجاج کوو، د چا ګورنمنټ دی هغوی د ګرانۍ خلاف احتجاج کوو. نو موږ په دې نه پوهېږو چې د دې مطلب څه صرف آیا د ګراني کش کولو چې په دې باندې بیا ځان له ووټ بینک بیلنس پیدا کولو چې ګراني ده موږ هم ولاړې. نو تاسو چې ولاړې دي ستاسو کار دی، تاسو دا کنټرول کوئ، په دې باندې چیک اینډ بیلنس وساتئ. تاسو د موږ نه مخکې احتجاج ته راوځئ. نو دې لپاره موږ هغوی ته دا ریکویسټ کوو چې بالفوراً د دې د څه سدباب وکړلی شي او زموږ او ستاسو چې کومه ګراني ده په دې کورونو کې
دا زمونږ د برداشت نه بهر ده که د دیاړو نظر ته وګورو او دغه شانتې موږ او تاسو د غریب د روزانه اجرت ته وګورو او په کوم اجرت باندې موږ او تاسو ته د زندګۍ د ضرورتو څیزونه میلاویږي دا بالکل د عقل نه بهر خبره ده خو د الله په قدرتونو کورونه چلیږي هر سړی متاثره دی که هغه تنخوادار دی که هغه دیاړیدار دی که هغه هر محکمې سره تعلق لري او موجوده ګرانۍ هغوی د هغې نه سخت متاثره دي نو زه نور ستاسو په منځ کې نه خایل کېږم زه د صوبایي یوت چیرمن ماجد خان ترکزی هم موږ سره دلته ولاړ دی زه هغوی ته خواست کوم چې راشي د موقع مناسبت سره د خپلو زرینو خیالاتو اظهار وکړي جناب ماجد خان ترکزی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه د ټول شب قدر غیور عوام د QWP ټول ملګري ټایګران او خاص کر د میډیا پرسن چې څومره دلته موجود دي هغوی شکریا ادا کوم چې دا پروګرام زموږ ریکارډ کو او په غټه سطح باندې فارورډ کو اصل کې احتجاج په ایجنډا چې کومه په دریو سیزونه ده یو د مهنګای خلاف ته یو د بجلی خلاف ته یو د سنجای د بندش خلاف ته څنګه چې ابل زموږ ملګرو خبرو کې ابل وزیزه کې د حکمران پارټۍ یو احتجاج کړو دا غیزه یو مثال ورکومه لن مثال دا ورکومه و یو سړیو پردي شوتل به پټاو پېښ یو ورځ پټک دوه ورځې پټک درې ورځې پټک مالک په بل اوس خبر شو هغه ولید خو هغه پېزان شپېلې کو جمعات کې به د غلم او د مالک مو نو د مالک ویلې په ټول مجمع ته چیرې زما شوتل څوک پټي او د مجمع کې حاضر دي او زه هغه ته خواست کوم چې زما د شوتل نه پټي وي دا غل لره پاسې و چې بچا د شک کیږي غلا قسم ورکا نو زمنګ د حکمران پټي هم دغه مثال دی غلام کوي او د توي قسم هم ورکا زمنګ غریب طبقه د ورځ په ورځ چې کومه ده د هغوی چولي بنديږي ما په خپل ژوند کې په 22 کال عمر کې ما نو اوریدلی چې غریب سړی خپل بچی خرڅ کړو ګردی خرڅ کړي خودکشي وکړه خپل بچی چې کومه ده سین ته لړ کړل د غربت توجه او په دې وکاله کې د خودي منخوص حکومت توجه زمونږ بچی خوار شو زمونږ تعلیمونه خوار شو زمونږ سکولونه خوار شو زمونږ هسپتالونه خوار شو او د بیروزګارۍ شرح چې کومه ده 90% ته ورسېده دلته په شب قدر بازار کې وګوره په دې چوک کې وګوره څومره غریبانان څومره مزدوران دلته ولاړ دي 600 روپۍ د مزدوري وي او چې کومه ترونه چې کومه په 200 او 300 ده د شپږ ورځې بجې وي د دې ترونې لپاره چې کومه مزدوري کې نو اله به ترونه دغه شان چینی غوړي او بیا چې راشي د بجلی باره کې ته خبره کومه زما شکر دی بجلی چې کومه ده یو سکند لم ناراضي په دې زیات خوشاله ما په دې صرف خوشاله ما چې په دې باندې میره ختم شو چې زما بچي به بجلی ونیسي دغه یره مم ختم شوله شکر دی د دې حکومت ته زمام دا تمه وا بجلی نشته ګیس نشته وړ نشته وړي نشته نو څه کوي کور موالشه دا کورسای زوري ده کله دا عوامو خېټه د کول زوري ده هر یو سہولت امرانه واغستو د دې میډیا په ساتت سره زدا ریکارډ کوم دې تر خواص کوم چې زموږ دا خبره دی فارورډ کی زموږ مشران ان شاء الله ټول به خبرې کوي او زما په خبرو باندې کسو خبشوي دلته یو کس نیمدا سوي نو زتنه معذرت کوم او کم از کم د حکومت ته دا خواص کوم چې یاره د منګای خلاف راوځي ګیس زمنګ پیداوار دی بجلی زمنګ پیداوار دی وړه زمنګ پیداوار دی ګیس نشته بجلی نشته وړه نشته غنم نشته زه خپل حکومت هم ختم کړي او چاته بل ځای کې جزيري واخلي په دغه روپو باندې او بل ځای کې اوسېږي موږ د خپل د خوار پر هغه غریب او هغه پرانا هغه زوړ پاکستان پرې دی حق شان زمون قبول دی دا نوې حکومت او دا نوې پاکستان زمون بالکل نه قبول نن سبا تاسو حق پر اساس نه درکړي نو کو چاري د یو وخت راشي او موږ مخکې شو نو تاسو موږ په چودريږي چې تاسو د حق په ور وایو زموږ غوښمنو کم غالي چې دا په 400 کې نولې دي ډیپ سي په مینی بغت باندې د پی ټی آی کسانو له 3 کوټه ورکې د سرکاري وړو او هغه وړي او بیا بوجه بدلای په نورو بوجو کې چې یو متاسو خرڅي نو تاسو حق خوري نو غل خپل تاسو کوي کو باندې کوي زمای عزتمندو زه د دې راکې د منه او ام پی اس ته دا درخواست کوم او دا سوال کوم چې په صحیح لار روان شه په صحیح لار روان نشي نو دا عوام بس تاسو کې ودرېږي تاسو ریاشګار پکانو او په لوټو باندې ولي شرم تاسو له پکار دی بغیرتو تاسو د غریب عوامو حق خوړلو منه ام پی تاسو چې کوم غلي دلته
د پی ټی آی په حکومت کې تاسو تبعی وکړه د غریبو عوامو. زما عزتمندو بجلی زمونږ نه پټه کړه، بجلی نشته، ګیس نشته، اوړه نشته، غوړي نشته. دا ماته ووایه دا چېرته لاړل؟ ستاسو ګیس هم شته، ستاسو بجلی هم شته، ستاسو اوړه هم شته، خو ستاسو اوړه دي کابل ته په سمګلینګ خرڅېږي. سرکاري اوړه چې موږ له کوم د تاجر شوکت دپاره یا د کوم د تاسودي دپاره راځي هغه په بدلو بوجو کې به موږ په تاسو خرڅېږي. زما عزتمندو زه د دې ځای نه د سټیټ په حوالې سره او ستاسو د طرفه نمایندګي زه دا کوم چې د واقع والا ذموار افسرانو ته دا وایم چې کوم د 25 دیهات بجلي ده د اوجې نه دې خواڅه پورې هغې ته نه ده بېله شوې، دا حق دی په کارخانو والا خرڅه کړې ده. زما عزتمندو دې خوا دواوي بجلي چې کومه ده دا څونه چې ده په کش ماشینونو والا او د ماربلو والا باندې په اډوانس کې روپۍ دې والي او دا بجلي په هغوی خرڅه کړي، موږ ته هغه بجلي بنده کړي، زمونږ فیډر هغې له ورکړي او چالو یې کړي ورته دا بجلي په هغوی خرڅه شوې ده. نو تاسو ته چې خپل حق نه میلاوېږي نو تاسو به ټول خپل حق غواړئ خو به نه غواړئ. نو داسې خو درکوي په رضا باندې چې په رضا نه درکوي، په سوال یې نه درکوي، په مینت یې نه درکوي. نو زما عزتمندو خپل سر به ماتو، د بل سر به ماتو، دې ته تاسو تیار یې؟ وروره موږ تاسو سره ټوله دعاوه، ټول شبقدر، ټوله دعاوه، ټول شبقدر موږ تاسو سره بالکل ولاړ یو. نن احتجاج زمونږ پر امن دی او راتلونکی احتجاج به زمونږ پر امن نه وي، خو هغه کومو خلکو لپاره او ابلې والا لپاره، هغه د ایم پي اے ایم ان اے لپاره او هغه د وړو والا لپاره او د هغه غلو لپاره چې چا زمونږ حق خوړلی دی او چا زمونږ حق څوک زمونږ حق خوري. تاسو دا خبرې ته تیار یې چې راتلونکی احتجاج به موږ پر امن نه کوو، د خپل غریب عوامو خیال به ساتو، خو د دې غلو خلاف به پر امن نه وي، هغه به داسې احتجاج وي چې انشاءالله یو تاریخي احتجاج به وي او دوی ته به پته ولګي چې واقعي دې مشرانو او غریبو عوامو د خپل حق دپاره صحیح احتجاج وکړو. والسلام.